یاره ډېره د افسوس خبره دا ده چې د خلکو سره د اخبار د کتلو وخت شته. ما داسې خلک لیدلي وایي مخصن د لمانځه بعده و اخبار ته کښېني تر 1 بجې پورې اخبار ګوري. سبحان الله چې دونه ټیم تا قرآن کتلی دونه ټیم خالي تا تلاوت هم نه کولی خالي دا قرآن ته دې کتلی. دا قرآن به په دنیا او په آخرت کې ستا دپاره ذریعه د کامیابۍ جوړېدل. تر 1 بجې پورې اخبار تر 12 بجې پورې اخبار. د اخبار وخت شته د مسلمانانو سره او د دې ځوانانو سره د انټرنیټ او د فیسبوک او د چپه فلمو د کتلو وخت الیاذ بالله شته او 24 غنټې د دوستانو د انډیوالانو د یارانو سره د غپ شپ د مجلس وخت شته او د میډیکل انجینرینګ د کمپیوټر د زده کولو وخت چې د ملازمین په دې کوټو په شارو بازارو کې ناست د دې د زده کېدو وخت شته د دنیوي د هر قسم تعلیمات لکه اسکول کالج یونیورسيټي نور دا رقم دنیوي تعلیمونه راواخ د دې وخت د انسان سره شته د مسلمان سره د دا وخت شته د ملازمت وخت د سهار تر ماښامه پورې سره شته. لیکن ډېر افسوس صد افسوس چې د مسلمان سره د قرآن مجید د ذکر وخت نشته خالد د ذکر وخت نشته سره د تلاوت کولو وخت نشته سره او پر دې باندې د عمل کولو وخت نشته سره. څونه د افسوس خبره چې د قرآن منزل کتاب دی الله تعالی نازل کړی پر نبی علیه السلام نازل کتاب د دې وخت د مسلمانانو سره نشته. څومره کمزوري وخت دی حتی چې ډېر خلک د شپېتو د 80 کالو د 50 کالو یعنی خالی دا الله اکبر بدن زده کړی. الله اکبر دې پر منځه تاریخ الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې یاره خو په یو رکعت کې چې د امام څخه ولاړ شپږ واره په یو رکعت کې ویل کېږي څلور واره په څلور رکعاتو کې ویل کېږي اتل واره د ماښام په درو رکعاتو کې ویل کېږي او 12 واره د سحر د فرض په دوه رکعاتو کې ویل کېږي. کم سے کم چې د امام زید دا یو الله اکبر زده کولای هم دې زده کړی وای چې دا الله اکبر دا امام څنګه وای الله اکبر په دنیا خدای څه پېژني په جنت خدای څه پېژني چې الله اکبر وای الله اکبر وای او کچا الله اکبر ویل کتاب وای الله اکبر یا الله اکبر دغه بیو د ری په مابین کې بي الف ورکړي الله اکبر نه ویل الله اکبر ویل کچيري یو سره په معنا پیدا او قصدان ویل کسوي کافر او کې په معنا نه پیدا مزه فاسد باطل رقم سے کم د غیبت چې را سره دی د دروغ د فسق د فجور چې را سره دی د عالم د مشکل سره په میاشت کې خالد الله اکبر لفظ مزه کوي الحمدلله د چا په یاد مکمل من د چا په یاد قل هو الله د چا په یاد سورتونه د چا په یاد 24 غنټې مې په دې دنیا کې وکړل لیکن وخت د قرآن شریف د ذکر نه لرم. ډېر د افسوس خبره ډېر د افسوس خبره بیا چې کله سپینځري شي بیا نو قرآن شریف خدای بخښي وانه نه کړي بیا ګوتې پر تیرې په دې باندې ځان خلاصې دا په ګوتې ردو باندې ځان خلاصې ولې بخښي وانه خوري نه دکشن کتاب په دغه ثواب نشته تلاوت ثواب سره فار نشته خالد دا ثواب دې د قرآن ته ګوره دا ثواب دې بس دا تلاوت ثواب نشته کچيري چا خوري کښلي بیا پر ژبه باندې نه کښل سړي د قرآن بیا کچيري دې پر لیکو باندې ګوتې تیرې نو الله تعالی د غونګه ثواب د ترکي لکه څنګه چې عالم په مسجد کې وایي او قاری په مسجد کې وایي حافظ په مسجد کې وایي الله پاک د غونګه ثواب کنداري کښل ځای ته ورکړي. نو دا ډیره د افسوس خبره چې بس د دې شان وخت لرو د قرآن وخت نه لرو د موبایل وخت سره د ارث وخت سره د قرآن وخت نه لرو. کم سے کم و د خپل علماء ته نیمه ګنټه قدر کښنه قرآن ولا واخی چې دا قرآن خو زده دی عالم بنئ دی قریب بنئ چې یاره هو تاسو وایي چې یاره زولاس جنت رزق خو چې وخت موږ د کښینه موږ خوشاله کیږو چې یاره مونږ ته د المنځ خو زده کړ یاره د المنځ شرطونو خو زده کوم مونږ حساب په دنیا خدای شپېږو په قرآن کې 1500 ایټم شان براتی هر ایټم جلا جلا رمنو لیکن قرآن چې راوخ الله اکبر وای دا الله اکبر پر ځکه باندې الله اکبر وای الله اکبر من فاسد اول در دل مفاسد ځکه کتاب خوري کې وکړ الله اکبر خو زده سمع الله لمن حمده دا خو زده ربنا ولك الحمد دا خو زده کنور
نه هر شي خپله طریقه یې خپل ادب یې یو وخت کې انسان دغه سوچ ولیدی چې یوه ورځ د الله تعالی دربار ته به زه حاضرېږم د خدای و دربار ته به زه ورځم او چې خدای تعالی خالي د ما څخه په دا قبر کې دا پوښتنه ولداره وکړي چې د تا سره په دنیا کې د دې کاروبار لپاره 24 غنټې وخت و د زما د مقدس کتاب د زده کړې وخت تا سره نه و چې د زما مقدس کتاب ته زده کړی وای یا د سهار د صدقې راخستې وای صدقې د لمانځه بعد تلاوت کړی وای د دې وخت تا سره نه و څه جواب ورکوو آیا په دې ژوند کې د مړ سره جواب شته چې پله لګه د مړ سره پوښتنه وکړي د مړ سره جواب شته په دې قبر کې به د مړ سره بیا د دې خبرې جواب د کومې وایي بیا خاص کار چې دغه رقم ذات لکه الله تعالی چې دی پوښتنه وکړي چې د مړ سره د یو ادنا وکیل جواب نه د ادنا جج جواب د مړ سره نه د یو ادنا وزیر جواب د مړ سره نه د دا ذات جواب د مړ سره بیا د کومې خوایي چې خالي داره ته په دنیا کې زما د مقدس کتاب تاسو وخت تاسو دا وخت نه درلودي د غیبت وخت درلودي د شکنځلو وخت درلودي د فسکو د فجور وخت درلودي فاسقه د تاسو ما د قران وخت نه درلودي چې دا قران یو عالم ته شوولې وای او یو قاری دي شوولې طالب دي شوولې د قران دې کړی وای د مسلمان د دې خبرې جواب نس او چې دا پښتنه راځوي چې ما وته د 15 ځان در کړو ما وته د 10 ځان در کړو ما وته د 15 ځان در کړو یو د انجنیر کړو بل د سکول کړو بل د ماستر کړو بل د لیکچرر کړو دا ستا په بچیانو کې دومره څوک نه وي ستا تعلیم کړی وای تا علم کړی وای ټیک شو د دنیا وته د ضرورت یو د دنیا کاروبار دی جوړ کې بل د دنیا کاروبار بلوم درکم څنګه کسان د دنیا کاروبار نه جوړ آیا د زما د دین ضرورت نه و په دنیا کې آیا د ستا په کور کې زما د قران ضرورت نه و خالد د دنیا ضرورت و عشان دې خبرې څه جواب ورکړي خالد د دې اولاد مبارک کوم جواب ورکړي زما د رب غزاد قسم کې جواب نه په اولادو کې خامخا یو طالب جوړ یو مخه واقف کړي دا سوچ بنوي چې خالد تر قدرت پر فوایم بیا زبر کاروبار شروع کوم الله صاحب ما تر قدرت پر فوای ما دې درته کوم مدا ګډ وړاندې طالبان کوي نه هغه ورجنن چې تاسو په بچانو کې نمبر 1 هله کې ته دا طالب کا تاسو کور او کاروبار ته ګوري چې الله در برابرې کنه در برابرې خدای به در برابر دي دغه قوجه باندې ځکه د نبی عليه الصلاه والسلام د سلیکشن استي دا سړي ورور وراله و نبی صلی الله علیه رسول الله لازم ورور تاسو کې نن شپه ورځ په کار باندې اختام ته ته ورته دا کار د ما سره زده کار کوه نبی عليه الصلاه والسلام په دا کار ملره خدای پاک دته د وجو تاسو درکې بده اجماع په مجلس کې ناز دي بده د وجو خدای پاک تاسو درکې الله به دا تعالی د وجو تاسو در برابرې په خپل کور